السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست لسم تاریخ د ازادۍ میاشت اگست تاسو ته پته ده چې په 14 اگست 1947 کې برطانیې نه پاکستان او هندوستان ازادي اغستې وه او موږ ټول پاکستانیان ډیر په جوش او خروش سره د اگست میاشت مناوو خو ځینې حقیقتونه دي چې عام عوام ته او د نوي کول ته خو بالکل نه دي خبر پته ورته نشته ځکه چې مونږ یو خو راته مطالعه پاکستان په دماغ کې اچولې ده او ډیرو خلکو د کورس نه علاوه بل څه کتاب شوق نه کوي نو ډیرو خبرو نه خبر نه چې آیا د ازادي مونږ ته په جدوجهد ملاو شوی کو انګریزانو په خپل ځان زمونږ نه خلاصو او د ازادي را کړې ده یو خدا ده چې برطانیه چې وکنه دا یو داسې مملکت و چې د دې په نیمه دنیا باندې قبضه وه او د دوی دپاره مشهوره وه چې د دوی په باچایۍ کې وی نور نه پرېوځي دوی د یورپ په نوم په اسټرالیا کینیډا دا ټول ملکونه بر صغیر ایشیا دا ټول د دوی په کنټرول کې او دا د دوی بیا یو تنظیم جوړ شوی په 1926 کې هغې ته وایي دولت مشترکه هغې ملکونو تنظیم دی چې په کم باندې برطانیه حکمرانی کړې او په دې کې 53 ملکونه دي 53 ملکونه باندې د دوی حکمرانی وه چا چې د دوی نه ازادي اغستې ده بیا بل یو خبره ده چې برطانیه کله دلته راغلی و بر صغیر ته نو د ایست انډیا کمپنی د تجارت په دغه راغلی و لږ خلکو او بیا هغوی ځان دومره مضبوط کو خو د هغوی پالیسي وه ډیوایډ اینډ رول او دلته نه ورته غداران ډیر میلاو شو که ټول خلک 260 کو 250 انګریزان راغلی او بیا بر صغیر کې ځان له خلک پیدا کړ دا نوابان چې ته ګورې راجاګان چې ګورې دا ملکانان چې ګورې دا خانان چې ګورې دا پیران چې ګوري دا ټول د هغوی خلکو په دوی به هغوی علاقې کنټرول کولی او چې چا به د ازادۍ تحریکونه چلول نو دغه خلکو به د هغوی جاسوسي کوله بیا اولنی جنگ عظیم په 1914-15 کې شوی او دویم جنگ عظیم په 1939 نه د 45-44 پورې شوی په دې جنگونو کې برطانیه حصه اخیستې او هغه پای کې کمزورې شوه نو هغوی بیا سوچ کړی چې یاره دا ملکونو له اوس ازادي ورکول پکار ده موږ یې نشو کنټرول کولی نو د 1940 او د 1950 په منځ کې یوازې پاکستان او هندوستان ازادي نه واغستې 19 ملکونه هغوی آزاد کړي او هغوی وی چې بس دا بوج چې دی اوس د چا په سر کېدو نو په هر علاقه کې هغوی لیډران دغسې وو چې هغوی ته د ازادي ورکړه په دې 17 ملکونو کې په پاکستان کې قائد اعظم بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح او په هلته کې موهن داس ګاندي په هندوستان کې خو په نورو ملکونو کې آیا داسې لیډرانو نو مسله دا وه چې جدوجهد شروع خو انګریز هم غوښته چې موږ د دې ځای نه لاړ شو نور دا نشو کنټرول کولی بیا دویم خبره پکې ده اولنۍ خو دا وه چې د 1940 او د 1950 په منځ کې 19 ملکونو د انګریز نه ازادي اغستې نورو د دې نه مخکې اغستې ستې وروسته اغستې وه بیا زمونږ یو ناره وه چې پاکستان په لا اله الا الله پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله د پاکستان مطلب به موږ دا وی او ډېره په ګڼه خلکو به مسلمانانو وی چې آزاد وطن چې کم کې مونږ د خپل اسلام خدمت وکړی شو او عبادت کولی شو ځکه چې په بر صغیر کې موږ ته مشکلات دي دا بیله خبره وه چې کله پاکستان جوړېدو نو د پاکستان آبادۍ نه سیوا په هندوستان کې مسلمانان پاتې شوي خلکو به په دې باندې تنقید خو بیا پکې یو کار ده چې زمونږ اولنی پکار ده چې مونږ د لا اله الا الله په بنیاد باندې ملک اغستې نو چې اولنی ورځ نه زمونږ ټول خلک مسلمانان وي په عہدیدارانو کې زمونږ اولنی آرمی چیف چې و کنه هغه سر فرانک والټر مسرووي او د اگست 1947 نه د فروری 1948 پورې زمونږ آرمی چیف و بیا د دې چې د ده وخت پوره شو نو دویم زمونږ جنرال ډګلس ډیوډ او هغه د 1948 نه د 1951 پورې نو انګریز چې کم زمونږ د اسټابلیشمنت د فوج د سټرکچر جوړ کړی هغه را روان دي او هغه پالیسیانې دي نو دا ځکه زمونږ سلسلې چې دي روانې دي
جمهوریت کمزوري دي او هغه ادارې ډېرې مضبوطي دي. خو بیا زمونږ اولنۍ کابینه چې وه چې کوم گورنر جنرال قائد اعظم محمد علي جناح صاحب او لیاقت علي خان زمونږ وزیر اعظم و. پای کې 2 کسان داسې دي چې د اسلام د کلمې په نوم ملک جوړ شوی و، خو ستا اولنی وزیر قانون او مهنت چې و د هغه نوم و جوګیندرنات منډل. څه نوم یې و؟ جوګیندرنات منډل اولنی وزیر قانون او مهنت او سر ظفر الله خان وزیر خارجه قادیانی و. نو دا څه حقیقتونه ما وی چې تاسو ته پاکستان د جوړېدو میاشت ده ووایم. ډېرو ځوانانو ته پته نه، اوس خو تاریخ ډېر اسان شوي، تاسو په ګوګل دا ټول معلومات سرچ کې نو تاسو ته پته ولګي چې حقیقت سي او پروپاګاندا سي. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښ شوي. ویډیو کوم خوښ شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.